بسم الله الرحمن الرحیم. جی کتونکو اختر منیر یم. ایله لرم چې ټول به روغ یې جوړ یې، ټول راته د ژوند په مزو کې اوسئ. تاسو له دا وخت یو اهم خبر در کوم. تاسو ته پته ده چې هغه ورځ رضوان د پاکستان انټرنیشنل ټیم کھلاړي چې کوم دی، وکټ کیپر رضوان چې کوم دی، هغه چې خپل 131 رنز کړي وو، پاکستان ټیم له کوم میچ ګټلی وو. عبدالله شفیق ورسره مو هغه چې کوم بیټینګ کړی وو، کوم پرفارمنس یې کړی وو، هغه خپله ګټه څه چل وکړو چې هغه ګټه یې د غزا په نوم کړه، د فلسطین د غزا په نوم یې کړه. هغه خپله ګټه یې د غزا په نوم باندې کړه. نو سلوټ ورته پکار دی چې دومره ښه کردار یې وکړو. او دویم خبر درکوو چې جی کتونکو بله ورځ انشاءالله چې په 14 تاریخ باندې کوم میچ دی د انډیا او د پاکستان چې کوم میچ دی، نو هغې داسې قسمه د روټین سټارټ کړی دی، داسې قسمه یو دغه وله ورکوي چې لکه مطلب وایي چې میوزیک چې ورته کوم وایي بالیوډ کوم سټاران دي، کوم ډمان دي، فنکاران دي، نو هغه وایي چې په 14 تاریخ باندې چې کوم میچ دی، نو هغه میچ کې چې به کوم دی، نو دغه د بالیوډ دا سټاران د هغې نه مخکې لکه خپل څه جشن مشن هغه مو بناوئ انډیا والا، او د هغې نه وروسته چې کوم دی نو بیا به دا میچ سټارټېږي. الله پاک دې وکړي چې پاکستان له په هغې کې انشاءالله ګټه ورکړي، او الله پاک به راکوي، او الله دې هغه وکړي زموږ ستاسو پکې خیر وي. نو چې هغې کې چې کوم جشن به دی مناوئ او کوم حساب کتاب، او مودي کرکټ سټیډیم کې چې کوم دغه میچ دی، نو دغه کې به دغه جشن یې دا ټول بالیوډ سټاران، فلمونو اکټران دا به وله راځي، او دا وایي چې لکه یو سخته مقابله ده، وایي چې لکه موږ به دا میچ ګټو. نو مطلب دا دی انشاءالله چې پاکستان له الله پاک په دغه باندې ګټه ورکوي په دغه کې کرکټ سټیډیم کې، او انشاءالله زموږ د الله نه امید دی. دویمه خبر دا ده چې تاسو فلسطین چې کوم ګورئ، فلسطین او غزا چې کوم دی، نن سبا که خیال کړي نو اسرائیل پې بمبارۍ او اټمي بمونه چې کوم دي او راکټ چې کوم دي، هغه په یو حساب باندې ارتاوي چې د هغې تعداد ډېر زیات شو، او د شهیدانو شمېره پکې هم زیاته شوه، او حالات پکې لکه خوراک څښاک انټرنیټ او بجلي اوبه دا ورته هم بند دي، او کندرات یې کړه، هر څه ځای روغ پرې نه ښودو، او بمبارۍ راکټ یې ارتاوي. پاک دې وله ماتې ورکړي، او مونږ ټول مسلمانان چې کوم دی په دې ایمان دی چې لا اله الا الله محمد رسول الله. مونږ ټول فلسطین سره انشاءالله ولاړ یو او ولاړ به یو، او الله پاک دې زموږ مسلمانانو له ګټه ورکړي. او دا تاسو سره یو دوه درې د خپلې ځانه نو ما وایي چې داسې معلوماتي ویډیوګانې، داسې معلوماتي خبرونه خبرې تاسو له درکوو. نو چینل سره سبسکرایب کړئ، ویډیو در سره لایک کړئ چې آینده انفارمیشن ویډیو زموږ تاسو ته جلد تر جلده راځي. نو ما له راکړئ اجازت، د الله پامان.